نو تاسو ذکر چې کوم دی په زړه کې کوئ. دلته کې حکم دی چې تاسو ذکر وکړئ، الله پاک یاد کړئ. دا غي دوه طریقې دي. یو خدا چې انسان بالکل خاموش ناست دی، ژبه بنده کړې ده او د خپل زړه ته سوچ کوي چې زما د زړه الله الله کوي. او یادا چې د ژبه بنده کړې ده خو د الله په د مخلوقاتو کې سوچ کوي، نور ته سوچ کوي، سپوږمۍ ته سوچ کوي، د الله چې څومره د قدرت نظاری دی هغې ته سوچ کوي. نو یو قسم ذکر خدا دی. دویم ذکر دا دی چې انسان په ژبه باندې په دمه دمه باندې ژبه خوځي او د الله تعالی ذکر کوي. دا دویم قسم دی. نو دلته چې کوم حکم دی نو دا د دقې ذکر دی چې تاسو ذکر کوئ په پټه باندې. خو د دون الجهر نه مراد دا نه دی چې تاسو جهري ذکر بالکل مه کوئ. د دون الجهر نه مراد دا دی چې تاسو کم د جهر نه کوئ، کم د جهر نه. هغه چغې مه وباسئ. یو سړی الله الله کوي اعتدال سره، میانه روی سره کي دي کې څه قباحت نشته دی. خو که یو سړی چغې شروع کړي نو دلته کې بیا منع راغلی دغه چغو نه، ځان باندې پیریان راولي او بیا د الله هغه نوم سم نه ادا کړي، خوځې خوله ربي او څه اواز غوندې ترې راوباسي. نو دغه قسمه ذکر نه منع راغله. البته کو یو سړی جهري ذکر کوي دومره په تیز اواز سره کي چې دی په خپله باندې اوري، او خیر دی که په ژبه باندې ټول ناست او دی ذکر کوي خو چغې پکې نه وي، صرف په جهر سره ذکر کوي. خدای سره بیا خپل شرایط دي چې په داسې ځای کې وي چې خلکو ته تکلیف ورکول نه وي. یو سړی قرآن تلاوت کوي نو دی بیا دغلته جهري ذکر نه کوي. یو سړی په مونځ باندې ولاړ دی به جهري ذکر نه کوي بیا چې هغه ته تکلیف ورسي. نبی علیه السلام یو بیره چې کوم دی د شپې لاړو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځای ته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه تلاوت کو ډېر په چپې سره. دا هغه ځای نه راغی حضرت عمر رضی الله عنه ته، هغه ډېر په تیزه سره تلاوت کړ. نو دواړه سار چې کوم دی راوغوښتل نو حضرت عمر رضی الله عنه ته وي ابوبکر صدیق ته وي چې تا بېګا ډېر په دمه باندې تلاوت کو، دا ولې؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه عرض وکړو چې یا رسول الله ما د دې وجې نه په دمه تلاوت کو چې ما کوم ذات ته اورم نو هغه اورېدو. حضرت عمر رضی الله عنه راوغوښتو، ورته وي تا خو ډېر په تیزه باندې تلاوت کو بېګا د شپې. هغه او د الله پیغمبره ما خوب تخته او شیطان مې مزغلو ځکه مې په دې زبان تلاوت کو. نبی علیه السلام حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل ورته وی ته لږ راکم شه، لږ په دمه باندې تلاوت کو. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل ته لږ په تیزه باندې تلاوت کو. نبی اسلام ارسه کې اعتدال اختیار کړل، میانه روي اختیار کړل، نه ډېر تیز او نه ډېر په دمه.